بسم الله الرحمن الرحیم. پیجوسایټوسس ورډ پیجوسایټوسس چې کوم دی د ګریک ورډ دی او د دې مطلب دی پیجو مین eating او سایټوسس مین سیل او سایټو مین سیل او اس ای اس چې کوم دی دا د پروسس لپاره استعمالېږي. نو د پروسس اف سیل ایټینګ ته چې کوم دی نارملی موږ وایو پیجوسایټوسس. دا یو میکانیزم دی، یو طریقه ده چې د هغې په ذریعه باندې د انیټ امیونټي چې کوم سیلز دي دا هغه سیلز یا نان سپیسیفیک امیونټي چې کوم سیلز دي چې په هغې کې څلور بیسیک سیلز راځي. اولنی چې کوم سیلز راځي هغه ته به موږ وایو چې فوګن فرست ټایپ اف سیلز دی، هغه ته به موږ وایو میکروپیج. دویم چې کوم دی هغه ته به موږ وایو نیوټروپلز او دریم چې کوم دی هغې ته به موږ وایو ډینډرایټک سیلز. اوس دا ډینډرایټک سیلز او میکروپیجز او نیوټروپل دا به انشاءالله ون بای ون موږ وایو چې دا زموږ سره خو د هغې نه مخکې اول موږ د پیجوسایټوسس پېژندل پکار دي چې پیجوسایټوسس دا د دوی سره میکانیزم دی. څنګه میکانیزم دی چې په دې میکانیزم سره دا سیلز چې کوم دی دا د بیکټیریا یا وایرس یا پیتوجن یا اني ډیډ سیلز چې کوم دی دا د باډي نه دا خوري، دا انګلب کوي او دا چې کوم دی هغه ختموي د باډي نه. اوس د دې میکانیزم دی چې کله دا سیل چې کوم دی دا انکاونټر شي، دا چې کله زموږ سره اټیک وکړي په څه باندې په دا فارن پارټي چې کوم دا په باډي باندې اټیک وکړي، نو د هغې نه بعد د باډي سره چې کوم سیلز دي ډیفنس سیلز دي چې پای کې میکروپیج یا نیوټروپل چې کوم دی هغه داسې څه کار کوي چې د هغې په ذریعه سره بیا هغه چې کوم دی هغه کلیر کړي. نو د هغې پای کې یو میکانیزم ډېر میکانیزم دي، یو میکانیزم چې کوم دی هغې ته موږ وایو پیجوسایټوسس. څنګه موږ دا وایو چې پیجوسایټوسس مین eating of cell. دا هغه پروسس دی چې د هغې په ذریعه سره د باډي چې کوم ډیفنس سیلز دي هغه د باډي چې کوم ابنارمل سیل دي یا چې کوم باډي کوم سیلز ته نقصان رسېدلی هغه سیل چې کوم دی هغه په دې میکانیزم سره کیل کوي. اوس د دې پیجوسایټوسس کې په میکانیزم کې 15 سټیپ انوالو دي چې د هغې په مدد سره دا اول چې کوم دی هغه سیل چې کوم دی هغه کیل کوي. نو پای کې اولنی دغه چې کوم دی فرست سټیپ چې کوم دی پای کې ریکاګنیشن اف د انویډینګ مایکروبس دی. دا کم مایکروب دا کم پیتوجن چې انټر شي باډي ته د دا پیژندل چې دا دې څوک او دا به زه څنګه کیل کومه د ده سره ماله څه کول دي. نو پای کې اولنی چې کوم دی دا څه شی دی ریکاګنیشن دی. دا ریکاګنیشن به چا دا څنګه کوي، دا سیلز به دا څنګه کوي. نو که دا زموږ سره یو میکروپیج دی د ده په دې سرفیس ته باندې سپیسیفیک سرفیس د پاسه سپیسیفیک ریسپټرز لګېدلي. موږ ویلي چې ریسپټر چې کوم دی دا به زموږ سره څه شي. دا ریسپټرز چې کوم دی دلته نارملي موږ څه وایو پی آر آر ورته موږ وایو یا ورته وایي پیټرن ریکاګنیشن ریسپټر. پیټرن ریکاګنیشن ریسپټر څه مطلب شو چې دا کم متعلقه بیکټیریا چې یا وایرس یا پیتوجن مایکروبس چې راننوتي دي د ده په سرفیس په د پاسه به یو خپل خاص سپیسیفیک پیټرن وي او د ده په دا ایبیلیټي چې دا به هغه پیټرن چې کوم دی هغه به آیډنټیفای کوي، هغه به ریکاګنایز کوي چې دا څوک دی، دا ماله د سره څه کول دي. نو دا به ریکاګنیشن کوي. د چا ریکاګنیشن به کوي چې په ده باندې کوم دغه لګېدلی دی پیټرن لګېدلی دی. اوس نو په اولني سټیپ کې ریکاګنیشن دی. بیا د دې بیکټیریا سره به ځان له د سره یو ریسپټرز دي چې هغه ریسپټر چې کوم دی هغه ته نارملي وایي پیتوجن اسوسییټډ مالیکولر پیټرن یا هغې ته وایي پیمپس. چې څنګه د سره دا ریسپټر دی د سره دا ریسپټر دی او دا د سره خپل یو پیټرن دی. دا هغه پیټرن په مدد سره به دا به د سره په دې باندې اټیچ کېږي. نو ځکه درته وایي پیتوجن اسوسییټډ مطلب د پیتوجن سره چې خپل کوم مالیکولر دغه پیټرن دی دا به په دې باندې دلته پریزنټ دی. نو د دې مالیکولر پیټرن نه به دا ریسپټر چې کوم دی دا به دا ریکاګنایز کړي او دا به د سره اټیچ شي. دا اټیچ کېدو نه بعد چې کله دا بیکټیریا د سره اټیچ شي نو په دویم پروسس کې به زموږ سره څه کېږي انجسشن یا دې پروسس ته نارملي موږ انډوسایټوسس هم وایي. انډوسایټوسس هغه پروسس دی چې د هغې په مدد چې په هغې کې یو میکروپیج چې کوم دی دا چې کوم مایکروب دی هغه د هغه د سرفیس سره اټیچ شي، د مایکروب د میکروپیج د سرفیس سره اټیچ شي او د اټیچ کېدو نه بعد هغه ځان ته را ریټریکټ کړي، هغه ځان ته راننه باسي. نو دې پروسس ته موږ انډوسایټوسس وایو او دا به اول وي اټیچ شوي، د اټیچ کېدو نه بعد چې کوم دی دا به د انجکشن او فارمیشن اف پیجوسوم چې هلته کله دا زموږ سره هغه ته ننوځي نو دې ته موږ وایو پیجوسوم. اوس په دریم سټیپ کې به څه چل کېږي چې کوم دا میکروپیج دی په دې کې به لایسوسوم وي. ځکه دا سیلز دی او موږ ویلو چې په سیل کې به نارملي خپل سیل ارګینیلز وي او په هغې کې یو ارګینیل چې کوم دی هغه څوک دی هغه لایسوسوم دی. په دې لایسوسوم کې ډفرنٹ ټایپس اف انزایم پراته دي چې هغه زموږ سره
چې هغه کې نارملی یو څو چې کوم دی هغه پروټیزز دي، لایسوزایم، نیوکلیزز او لایپیزز وغیرہ وغیرہ. نو دا لایسوسوم چې په دې کې دا کوم انزایم دي دا لایسوسوم به راشي او د دې بکټیریا سره به دا دواړه چې کوم د بکټیریا دته ورننوتو دا بکټیریا به چې دته ورننوځي نو د دته لایسوسوم د سیلز لایسوسوم او دا بکټیریا دا د یو بل سره فیوز شي. چې کله دا لایسوسوم د سره کله فیوز شي دا د کله ورننوځي او د چې کوم دغه دي نو دې ته به موږ څه وایو پیجو لایسوسوم. فارمیشن اف پیجو لایسوسوم کله چې دا بکټیریا د بکټیریا چې کوم بکټیریا چې کله د میکروفیج د لایسوسوم سره میلاو شي او کوم کمپلیکس چې کله جوړ شي هغه کمپلیکس ته به نارملي موږ څه وایو پیجو لایسوسوم به ورته موږ وایو. څلورم سټیپ چې کوم دی موږ ووایو چې په لایسوسوم کې به ډیفرنٹ ټایپس اف انزایم یو دا انزایم چې کوم دی دا د بکټیریا یا د پیتوجن یا مایکروب لپاره خطرناک دي هغه دا وجني. نو په څلورم سټیپ کې به دا مایکروبیل لایسوسوم کې چې کوم انزایم دي هغه به د مایکروبز یا د پیتوجن کیلینګ کوي او په هغه کې به هغه کم ډیبریز او کم ګن یا کم دغه چې پیدا شي ریزیډوال باډیز هغه ریزیډوال باډیز چې کوم دی دا هغه فریګمنټس دا هغه صحیح څه چې کوم دی دا به دا سیل چې کوم دی په د خپل سرفیس باندې پریزنټ کی چا ته به پریزنټ کی د باډي ایمیون سیستم ته چې کوم ادر سیلز دي هغه د به پریزنټیشن کوي. دیو چې باندې د کې څه ټایپس اف سیلز چې کوم څنګه موږ وایو ډندرایټک سیل د دوی انټیجن پریزنټینګ سیل او باقي چې کوم نور چې کوم ریزیډوال باډیز پاتې شول دا ریزیډوال باډیز به د اگزوسایټوسس په ذریعہ باندې د چا په ذریعہ باندې الیمینیشن او اگزوسایټوسس دا هغه په ذریعہ باندې به دا بار ته وباسي هغه نه به دا ځان دغه چې کوم دي دا به ځان خلاص کی. نو پیجوسایټوسس هغه میکانیزم دی چې هغه په ذریعہ سره یو باډي چې کوم سیلز دي د باډي چې کوم ایمیون سیلز دي دا هغه د ځان چې کوم پیتوجن دي هغه کیل کوي هغه خوري هغه انګل کوي دا دغه دا به دی مینینګ شو میکانیزم په دې کې اول نه ریکګنیشن دی. ریکګنیشن به د چا په ذریعہ باندې کېږي ټو میتھډز دي یو به په میکروفیج باندې خپل ریسپټري او په بکټیریا یا په پیتوجن باندې خپل ریسپټري چې په هغه باندې کوم ریسپټري هغه ته وایي پیټرن ریکګنیشن ریسپټر او چې په هغه باندې کوي هغه ته وایي پیتوجن اسوسییټډ مالیکولر پیټرن دا باندې یو بل ریکګنایزډ کی دا اټیچ شي دا هغه نه اټیچ کېدو نه بعد به انډوسایټوسس په ذریعہ باندې دا بکټیریا هغه ته دننه لاړ شي چې کله دننه لاړ شي دا هغه د لایسوسوم سره به دا اټیچ شي چې کله اټیچ شي دا به یو کمپلیکس جوړ کی دا کمپلیکس ته نارملي سوی پیجو لایسوسوم وي. په لایسوسوم کې به انزایمي دغه انزایم به دا پیتوجن چې کوم دی دا به کیل کی چې کیل شي دا غي صحیح څه کوم دی هغه به دا سیل چې کوم دی دا په خپل سرفیس باندې پریزنټ کی او باقي چې کوم دی هغه به د اگزوسایټوسس په ذریعہ باندې د سیلز نه بار تر وباسي چې هغه کوم لایسوسوم دی باندې ډیفرنٹ ټایپس اف انزایم دي.